محترمو تاسو پر سکرین الفاظ ښکاري کلمات ښکاري زر د حدیث مبارک وایم چې څوک دا لس پیرې د سارې وي لس پیرې د ماښامې وي دې کس ته به شپږ فایدې میلاویږي شپږ انعامونه به دا کس ګټي تاسو زه حدیث مبارک وایم خو دا خبره ضرور وګڼئ چې دا خبره زه بار بار په یو ویډیو کې کومه چیرې د دنیا د عمل میدان دی زما دا کوشش دی چیرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت ته داسې څیزونه ورسي چیرې دوی په عمل وکړي او د آخرت ځان لوی لوی غرونه د نیکو او د انعامونو د جمع کړي تاسو ته زه د دې فضیلتونه یعنې غوڼ حدیث مبارک درته وایم دا کلمات به هم پکې راشي او فضیلتونه هم خو دا په کروړاو لکاو خلکو ته ورسوئ دویمه خبره دا ده چې خپلو زنانو ته ماشومانو ته هم دا ووایئ چې د سارې مالې لس پیرې وایي د الفاظ او د ماښامې مالې او چې څوک په هر ځای کې دی که آفس کې دی که بارمل کې دی که هر کار کوي خو چې سارې دا ځي نو بس د الفاظ د لس پیرې وایي او چې ماښام شي بیا راشي بیا د لس پیرې وایي حدیث مبارک تاسو واورئ اوس پته ولګي شپږ داسې فایدې دي چې زما دا امید ده چې چا هم دا ویډیو اورېدل یو خو بیا مخکې شیر کوي او بله دا خبره چې په خپله پې عمل کوي یو ورځ هم دا عمل به نه قضا کوي واورئ حدیث مبارک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې سحر ماښام لس ځله دا لوله لا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير چې څوک دا کلمې سحر او ماښام لس ځله ولولي نو هغه ته به الله تعالی شپږ انعامونه ورکړي نمبر 1 شیطان او د هغه د لښکر نه حفاظت کوي دویم نمبر په جنت کې به هغه ته قنطار د احد د غر نه زیات ورکړي دریم نمبر هغه ته به د ابرارو په شان اوچته مرتبه ورکړي څلورم نمبر حور عین سره به ورله واده وکړي پنځم نمبر 12,000 ملایکې به په خوره شوې باریکه سرمنه باندې د هغه ثواب ولیکي او د قیامت په ورځ به یې د هغه کس دپاره ځان سره یوسي او حاضر بشي شپږم نمبر دومره اجر دی گویا هغه تورات انجیل زبور او قرآن ولوستل د قبول شوي حج او عمرې ثواب ورکوي او په هغه ورځ یا شپه یا میاشت کې مړ شو نو د شهیدانو مهر به په هغه ولګولی شي دا امام قرطبي رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی ده حواله مې درکړه چې دا کلمات څوک لس پیرې د سارې وایي لس پیرې د ماښامې دا شپږ فایدې دا ویډیو بیا ځان له بار بار واورئ دا شپږ فایدې به ورته میلاویږي نو دا به د سوشل میډیا ډېره مخکې ورسوئ او د ثواب په نیت باندې زنانو ته ماشومانو ته وښایئ الله خوشحاله کړه چې موږ هم پکې ثواب میلاویږي تاسو ته هم او انشاءالله زمونږ او ستاسو دا ثوابونه به د مرګ نه پس بیا زمونږ په کار راشي آخرت کې او په کار راشي او دنیا او آخرت به هم الله هسته کړي الله خوشحاله